یو ځل مال راغی بلا پیسې وې په میدان باندې وغورځولې میدان باندې چې په میدان یې وغورځولې صحابه راتلل چې کوم محتاج هغې له ورکولې سونه ورکولې دې ته وکې ګوره که یوازې مالداري منه وي نو بیا باید پنځه شپږ روپۍ ورکړې وې وی نه چې څومره وړی شی وړی حضور پاک خو سخي و ډېر زیات کړ حضرت عباس رضی الله عنه راغی وی صاحب زه خو به ډېرې وړم ځکه چې ما د بدر د دوو قیدیانو د ځانم او دروارم فدیه ورکړې ده وی یو سا نو یو غټ څادر یې راوړو نو هغه درهم یې پکې واچول نو هغه یې وتړو نو اوچتاو یې نه شو اوچتولی وی صاحب چاته ووایه چې دا راته اوچت کې وی نه وی ښه ده نو ته مې روارې تی راته اوچت که کنه حضور پاک ته وایي وی دا کار نه کوم پښتو دونه یو واچوه چې څونه وړی شي نو بیا غوټه اوس پر ځای کې کم کړه نو چې کم یې که غوټه یې ورکړه نو بیا اوچتاو نو بیا نه شي اوچتولی وی دا الله رسول وی کنه امتیانو چاته وجه دا راته اوچت کی کنه وینا حضور پاک وته خندل وی خلو تمر واره تیرا تر اوچت کا کنه وی زمنکم بیا ته لک کم کا سودره دا چلو کو اخره کې پډیر لوی تکلیف باندې اوچت کا او په دیوګه عمل کې خود دا روانو حضور پاک مبارک ورته هغه پورې قتل چې طرزو پلاره کې پناه شوی نو ولی وته قتل دا حرس توجه نه پدې مال باندې منه نه چې مال ډیر اورل ګناه ده دا منه دی دا حرام خوزان به پس لیونه کین عبد الدینار او عبد الدرهم د دینار او د درهم رایې به د دان نه جوړ بعض خلک د کال 12 میاشتې له بچو مخنینی او پیسې پسې مړ دي داسې خبره نه ده داسې نه رستا گاونډي د ستار رشتہ دار دی هغه محتاج دی تاسو سره پیسې ورنه ورکوي زکات نه ورکوي خیرات صدقه نه ورکوي دا خبره خنه ده مال حلال طلب کول چې څومره ډیر کې خود الله حقونه مې روا او خدای او رسول مې روا دا ټیک ټاک فریضه بعد الفریضه وت رسول الله مبارک ویل دا او که حلال او حرام